الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما محترم الله جل جلاله عما نواله خپل خصوصي مهرباني خپل خصوصي کرم را باندې کړی دی دا الله جل جلاله فضل دی چې الحمدلله الله مون مسلمانان پیدا کړی او الله جل جلاله خاص مسلمانان د خپل عبادت د پاره او داسې امت الله مو پاغي کې پیدا کړیو امتن وسطن اعتدال والا امت ده دا الله جل جلاله مهرباني وا خو انسان قرآن کې الله جل جلاله فرمایي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الله جل جلاله قرآن کې فرمایي ومنهم او بعض تاسو نه داسې دي چې امیان خلق دي ان پړه خلق دي لا يعلمون الكتاب چې د کتاب علم هغه باندې علم نه لري نو دیتا الله جل جلاله یو امیوي چې د کتاب علم ورته نه د الله احکامات ورته نه معلوم د خپل د نبی محمد مصطفی تاجدار حرم صلی الله علیه وسلم داغه تاریخي هغه نه پیژني نه په زندګۍ کې د دې وجنه الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات ګرځولې دی او الله جل جلاله یو کتاب را لګل دی چې دی کتاب سره د تمیز کیږي چې د علم زکی سنا سي زکی نو د تمیز کیږي د غیر جاهلنا یعنی د جاهل نه د تمیز کیږي علم یو عظیم الشان شی دی چې د انسان د پاره د هدایت ذریعہ انسان د پاره د رهنمایي ذریعہ د ډیرو ګناهونو نه بچ کولو ذریعہ د علم په علم سره انسان علم کوي د انسان درجه اوچتیږي کومه سوچو کو الله سپه هم پیدا کړی دی او انسان هم پیدا کړی دی لکه هغه باره کې نبی علی السلام فرمایي چې کله هم تاسو نه په یو لوخ کې د اسپه خوراکو کې
نو تاسو و پیری هغه وینځي او پاتمه پیر باندې په خاور سره وینځي. او بل حدیث پاک راځي چې لا تدخل الملائکه لا يدخل الملائکه بیتا فيه سوره ولا كلب ولا جنب. هغه کورته هم فرشتي نه داخليږي چې پای کې سپي، لیکن دغه سپي نه کله د تعلیم تا ورکو د ښکار د پاره د څوکیدارۍ د پاره دی وساتو، خو لیکن ښکار د پاره ولتا تعلیم ورکو او ښکار تعلیم داده چې تا یو ښکار پسې ولګي دی راوړي ته ورته پرېدا دی پرېدي ته ورته ونیسه دی ونیسي بسم الله ووایي. حالانکه چې دی راغی دغه غاښونه په دې مارغه باندې دغه ښکار باندې لګېدلي لاړې پې لګېدلي، لیکن دا حلال دی. وجه دا ده چې دا تا ولا تعلیم ورکړی، خو لیکن که دته تعلیم تا نه ورکړی ولېږه ښه حالانکې راځي وړي تا ته دې کېدي، لیکن دا حرام دی مردار دی. لیکن په تعلیم سره چې یو سپي الله یو داسې درجه ورکړې ده چې مثلا هغه ته تعلیم تا ورکو قرآن نه ثابت دي، هغه داغه جوټه یعنی مطلب هغه یو شی زخمی کې هغه حلاليږي او تعلیم دی ول ورکړی دی. لیکن که تعلیم دغه شان انسان که تعلیمو کې علمو کې نه دا انسان به اوچت درجه ته رسي کنه چې یو سپی د هغه ذبحه یعنی هغه یو ښکار ملکی نو هغه حلاليږي، او چې تعلیم دی نه ورکړي نو دغه شان کما ته هم تعلیم نه کړي جهل کې پاتې شي نو دا به زما سره لپاره څومره د خسران ذریعي چې یو سپی ته داسي الله جل جلاله یو دغه ورکړي دی. نور حالن کې سپی چا بکور کې فرشتي ناراضي هغه کورتا ملائک نه داخليږي هغه کورتا پاکور کې رحمت د رحمت فرشتي نه داخليږي. او بلدا چې یو شی جوټه کې نو ته و پیرو حدیث کې راځي و پیرو وینځه پاتمه پیرای په خاور سره وینځه. نو دا الله جل جلاله مونږ تاسو اشرف المخلوقات پیدا کړیو په ټول مخلوقاتو کې. د دې وجه نه حدیث کې راځي مفهوم دی وای د ټول نه اخر امت پیدا دی او د ټول نه به اول جنت ته ځي. دا د دې امت خصوصیت دی. خو چې دا امت د خپل رب راضي کې الله جل جلاله یو شریعت را لګل دی اسلام ایمان، دا الله فضل کړی دی چې زموږ زړه په ایمان سره منور کړی دي. کنا سوچو کې انسان څومره دنیا کې مخلوقات پاتې کیږي غیر مسلم دي، هغه ته بس هدایت نه ده شوی. اختیار انسان لا الله ورکړی دی چې انسان په خپل اختیار باندې کفر اختیاري حق لار اختیاري، لیکن په هغه دواړه لارې الله پیدا کړی دی. یو لار کې ظاهري مشقت تکالیف هغه ښکاری، لیکن هغه سره هغه کامیابی زیته تللی ده. لیکن یو لار ده ظاهري هغه کې اسباب ښکاری دنیا ښکاری د زړه اطمینان پکې ښکاری، لیکن هغه د سکون اطمینان نه ده. د انسان عمر کم دی، انسان سوچونه اوږده کوي امیدونه اوږدي. او هدي وجه حدیث کې راځي او انسان امید د نبی علی السلام او فرمایل چې زما د امت دغه اویا شپېتا اویا کال عمر دی. مفهوم د حدیث دسی دی. او پاغي کې دغه انسان خپل ژوندۍ هغه ټول په مصروفیات کې دغه شان تیرې کې خپل نن عبادت کوم سبا کوم ځواني لاړ شي ځواني کې کوم بډاوالي کوم کله عمر می خشي بیا به عبادت شروع کوم. دوکا شیطان هم لګیدل نفس هم لګیدل وخت دې تیریږي. نو دا انسان د کامیابی ذریعہ دی انسان دا چې خپل الله زموږ ناراضي شي، زموږ محبوب محمد مصطفی زموږ ناراضي شي، داغه طریقې خپل کو داغه سره محبت هم دار داغه طریقې خپل ژوندۍ کې راول. د دې وجه نه قران کې الله فرمایي چې څوک د نبی سره محبت ساتي څوک د الله اطاعت کوي د خپل زما د نبی اطاعت کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام زموږ تاسو د پاره یو نمونه الله را لګل داغه طریقه کې خیر او برکت ته د شر نه د اطمینان د ذریعہ ده د شر نه د امن ذریعہ ده. د دې وجه نه انسان بیا هم ګناهونه کوي، انسان پاسي نفس لګیدل شیطان لګیدل، خو لیکن بعضی وخت کې د انسان غټه غلطی ده چې واړه ګناهونه کوي پاغي باندې اصرار کوي همیشواله کوي یره دا خوړ کې ګناه دی اړ ګناه ته ګناه وینا بس روزانه یو ګناه کوي
بد کلامی کوي دغه شانې نور چې چاته تکلیف رسي دغه شانې خپل عبادتو کې هغه کې سستی کوي ګناهونه کوي نو پاغي یو ګناهو کې پاغي کې دغه شانې مانځه کې سستی کوي نن سستی کوي سبا سستی کوي هلا اخره دغه ګناهونه باندې اصرار کوي واړه ګناهونه اصرار په وو کې حتی کې غټ ګناه ته جوړ شي او بیا غټ ګناه د ګناه لاغې د پاره بیا د توبې شرط دی چې انسان مو توبه واسي چې الله زب آئنده نکوم او شتمان دي افسوس ندامت هغه باندې کوي او د نکول عزم او نیک اعمال کوي انسان نه ګناهونه وشي حدیث کې راځي قران کې هم الله فرمایلی دي چې انسان ګناه وکي لیکن دې نیک عملونه وکي هغه ګناهونه داغه پنیکو سره بدل شي نو یو انسان نه ګناه وشي فورا دې نیک عمل کوي ترکات دي کوي الله په دې باندې ډیر زیات خوشاليږي الله ډیر خوشاليږي د دې وجه د الله رحم ډیر زیات دی حجاج ابن یوسف دا ډیر لوی ظالم الامه په امت کې ډیر ظالم تیروته لري وای داغه الله باندې دومره یقین او دومره یقین ډیر ظالمو وای هر سحر باندې هغه پورې هغه ناشته کوله چې ترسو پورې به هغه د تورا د وینو نصرانه وا اسی به د خلق قتلول څوک بوله مخې لراغه بس ابي قتلول بس داغه عادت داو لیکن یو ورځ ناسته مور سره ناسته موري نا اور بلیږي اسی چې ته وای چې دی مور ته ما غرزولای شي وینا زه خو ته نشم غرزولای وی چې ستا ما سره دومره محبت ته چې ما ته دی اور ته نشي غرزولای الله خدا او یو میندونه زیات محبت ساتي ما به الله څنګه ورته غرزم دا یقین دی دا امید دی دا الله د رحمت نه امید دی خو لیکن داسې هم نه غافل کېدل پکار چې یاره الله غفور رحیم دی زب ګناه کومه الله غفور رحیم دی ان بطش ربک لشدید یو ګناه کوي الله به دی ونیسي ان بطش ربک لشدید دا الله پکړ ډیر سخت دی په یو ګناه نن دی او کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون انسان ګناهونه کوي زنګ په ولګي بیا د قشان په ګناه کې ختم الله علی قلوبهم انسان چې کله سرکشی ته د ګناهونه ورسي نو الله به مهر ولګي بس دې د گمراهی یعنی گمراهی مهر به ولګي جهنم ته بځي ځکه اختیار لري چې دا انسان الله پیدا کړی لګي په خپل اختیار دغه بد عملی هغه کوي او دویم دا چې انسان ګناه کوي خو لیکن معمولی غني مړه دا څه معمولی ګناه دی او وړکه ګناه دی غټ وړکه ګناه هغه د قسم معمولی غني کوي همیشه هغه بیا غټ ګناه جوړ شي د دې وجنه ګناه معمولی نه غنل پکار د انسان لپاره دا د خطرې ذریعہ ده ګناه ده انسان نه ګناهونه کیږي دغه لپاره مغفرت الله جل جلاله الا من تاب وامن وعمل صالحا يا ايها الذين امنوا توبوا الله جل جلاله فرمایي تاسو توبه واسه الله ته انابت بل دا انسان گناہ کوي لیکن دې په فخر کوي دا بیا داغین او چتا گناه ده انسان گناه هم کوي يروي فخر داسي کوي د انسان پر دې حق خوري هر قسم چل می او کو سم دوکه می وسره وکړه پر دې مال می وخړو شیخ می ته قبضه کو دغه شاري نو په گناه باندې فخر کوي فخر په خپل گناه ته گناه نه هغه باندې فخر کوي خوشاليږي الکه فلان کې می دوکه کوي نزان دی دوکه کو حدیث کې راځي ځان دی دوکه کو لیکن په ګناه باندې فخر کوي خوشاليږي یو بل ته وایي یاره کما دا فلان کې ګناه کړی دی او بل دا چې کنزل کوي بل ته کنزل کوي که زه قرآن ما خورته داسې کنزل وکړو دغه به یاد ساتي فخر کوي باغې باندې ګناه باندې کنزل کوي دیو جنا د کنزل دومره ممانعات راغلي دي چې حدیث کې راځي تاسو بانګي ته هم کنزل مکوئ بانګي ته هم تاسو کنزل مکوئ اذان وي او بیا دا د قران نو هم ثابت دي ولا تنابزوا بالالقاب يوم التغلت منهم موي يوم التغلت منهم مرابل دا د شریعت د اسلام زمو تاسو لپاره دا نمونه ذریعہ ده او بل دا چې الله ول نعمتونه ورکړي دي اغه نعمت دنیاي نعمتونه الله ورکړي دي لیکن دغه نعمتونو ناشکری کوي دا هم یو ګناه دی ناشکری کوي ځکه د دې وجه نه قران کې هم فرمایي الله
ولئن شکرتم لازیدنکم کتاسو شکر وباسئ الله تاسو له نعمتونو درکړي دي کتاسو شکر وباسئ الله جل جلاله تاسو دغه نعمتونو نور هم سیوا کی د دې وجه نعمتونو کې زیادت راځي او په شکر سر باندې او الله قران کې فرمایي ولئن کفرتم کتاسو ناشکر وکړه زما عذاب ډیر سخت دی د دې وجه نه دا الله یو نعمت راکړي دنیا یې د خیسته کړي دا د انسان دا دنیا خیسته کړي دا خپل لیکن نافرمانی پکې نه کوي په فحش او تبذیر او اسراف او د دین ځان ساتي ځان حفاظت کوي د دې بزمو تاسو نه تپوس کی چې مال می دل درکړو په سکه د خرج کړي دی خپل اهل او عیال باندې خرج کول دا بهترینه صدقه ده په خپل ځان باندې الله نعمت راکړي په خپل ځان ضایع کا په خپل ځان ولګوا خ کپڑا خ ول ځان باندې استعمال کا لکه یو بخیل چې هغه باندې د جنت هغه بدبو هم حرامه ده الله نعمت را کړی دی مال را کړی دی دا په ځان باندې ولګا په خپل د دې وجه حدیث کې راځي انسان دې د پاره مال ګټي چې زده سوال نه بچما او د خپل اهل او عیال داغه د پاره کوشش وکما خپل گاونډي ته زمانه وجه نه سہولت ورسي الله سره چې د ملاقات کې د سوال سم اسپومه پشان ورنا د نخیږي نو د دې وجه نه تاسو یو ګناه کول چې پاغي باندې فخر کول نو د دې وجه نه دروغ بوې الکل ځاګله می دوکه ورکړه دروغ مې ورته ځان می اخلاص کو دروغ ویل للمکذبین هلاکت د هغه خلکو لپاره چې دروغ وی ویلون بعضی مفسرین فرمای ویلون جهنم کې یو کند ده چې څوک چې دروغ وی دغه ویل دغه یو کند ته بسی او زکه د دې وجه نه دا زکه الله جل جلاله من کړی دي چې دروغ دې زد خو زر خوريږي رښتیا چې راضي وي دروغ کلی روان کړی دی وجه نه د دې خپل جبو حفاظت کول پکار دي د دې وجه نبی اسلام او فرمایل مال چې څوک خپل د دوه سيزونو حفظ ذمہواری راکي خپل د شرمګاه حفاظت ذمہواری راکي او خپل د جبي داغي حفاظت ذمہواری راکي زب ولهم د جنت ذمہواری ورکما چې انسان جب کنټرولي غیبت درو حسد د دینه کنټرولي نو دا انسان او دغه شان خپل د زنانه دغه شان بحینا نظرنا نن مونږ نظر داغي هم مونږ خیال نه ساتو چې نظر دا د ګناهونو لپاره یو سبب دی چې دې سره انسان ګناه ترسي د دې وجه سبب هم الله جل جلاله منع فرمایلی دی ولا تقربوا الزنا الله وی تاسو زنا ته هم نږدې کېږئ داسې نه دی ویل چې زنا مکوئ بلکې زنا ته نږدې کېږئ هم سد الذرائع کوي یعنی اسباب هم تاسو یې تا ته کداسي اسباب راشي د زنا ته تزي نو هغه ته منځ کېږي دا د انسان لپاره د عمر د کمی انسان چې وې څومره ګناهونه کوي د عمر کې خیرونه او برکتونه ختميږي انسان نیکی باندې د عمر کې برکت راځي او برکت داسي دنه دلګو کله د عمر الله ته ډیر لوی کار واخلي خپل بچو د پاره د خوشحالي ذریعي د اطمینان ذریعي او بل داسي ګناه انسان کوي چې کل عام ګناه کوي کل عام هغه ته ګناه مون تاسو وایو هم نه دغه شانې لکه مثلا انسان ګناه کوي غیبت کوي د ته پنه مړه زه خو دغه غیبت دغه چل بکی دا کار دی بکی زه کل عام دغه ګناه کوي غیبت کوي د انسان و یاره دغه چل بکی هغه دغه کار کوي نو کوي خو تعالی پکا غیبت وای دی ته چې یو انسان کې یو کاری او ته هغه تذکره وکي وس کې یو انسان کې سکار نه یو پاغه کې یو غلطی نه او ته غلطی ذکر کوي نو دا خو بهتان دی بهتان د دې بیا ځان سزا ده قرآن نبی ثابت ته چې ام عائشه رضی الله تعالی عنها منی ولګید الله به دور کو نازلی فرمایلی دي هغه سزاګانې هغه له ورکړل شي دي چې هغه نه بهتان تهمت ورته ویل شي نو د دې وجنه چې کل عام گناه کول دا غینا مزان ساتو او بل فرمایل چې انسان ځان ډیر نیک وګرځي زیم عالم یما الک زخو یو تبلیغی ما الک زخو یو نیک انسان یما او د ځان باندې فخر کوي او پاغي کې هم د په دغه شان په سپینه جامه کې هغه ګناه کوي دا هم ډیر د خطرې ذریعہ ده چې انسان ظاهري
الله جل جلاله زموږ تاسو د ګناهونو نه حفاظت نصیب کړي. انسان کله هم انسان ته د ګناه اسباب راغلل ګناه، یعنی انسان ته د ګناه موقع میلاو شو نو دا انسان ګناه کوي. د دې وجه نه د الله نه سوال کول غواړي چې الله موږ له د ګناه د بچ کېدلو توفیق موږ له راکړي. موږ تاسو که په ګناه نه بچ کېږو د الله په توفیق باندې به بچ کېږو. انسان ته وای کمال راغې، مثلا مال راغې یا لکه چې دا چا راوړی فلان کې، اول به پې موږ خپل لاس د بری کار د خپل اول ځان به ډکو، یاره د چاله ورکه اول ځان ته به پاتې کي. دغه شانې که یو انسان څه اسباب ذکر شي، څه اسباب د ګناهونو څومره مهیا شي، لیکن مونږ ګناه کوو، دا الله یره زموږ په زړونو کې نشته. د دې وجه نه بار بار الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اے مؤمنانو د الله جل جلاله نو ويریږي څومره چې د الله جل جلاله د یری حق دی چې الله ته پیدا کړی، الله تعالی راکړي، الله ستا مالک دی، الله ستا رازق دی. هم د الله نو ويریږي چې ستا رزق تعالی الله راکړي، ستا څه ضرورت مشکلات راشي د الله دل راکړي، خدغه الله نو ويریږي. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کته په ګناه کې اخته شیدا سینه چې مرګ لره په بی دیني کې راشي، په اسلام کې خپل مر راولا. مطلب دا دی چې داسې اعمال کوا چې ستا د انسان سا اس پته نه لګي، ځن کدن د انسان ته ډیر خطرات لاحق دي، انسان اس پته مرګ پته نه لګي، خو ناڅاپه بس دغه شي نو خو داسې عمل دی انسان کوي، یره ذکر او اذکار کوي، الله جل جلاله یره او تقوا په ځړه کې ساتي. نو چې کله د الله یره او تقوا د انسان په ځړه کې ساتي نو دا انسان به د ګناهونو بچ کیږي. د دې وجنه یو مشهور بزرگ دی ابو عثمان رحمت الله علیه، وای هغه داغي خانقاه ته چې څوک راغی نو هغه به ورته څلور خبرې کولې. دا هم زموږ تاسو لپاره یو تعلیم دی. هغه به ورته فرمایل چې ما سره خو بیعت کوي تصوف، لیکن دا څلور خبرې په ځان کې مونږ تاسو راول دا زموږ تاسو لپاره ډیر د خیر ذریعہ وي. او لنه دا چې نور خلق له پزان باندې ترجیح ورکوا، دې سره معاشره قائمي، نور لپزان باندې ترجیح ورکوا، په دې سره معاشره هم قائمه. د دې وجنه فرمایي حدیث کې انسان څه شي ځان د پاره خوخی نو بل مسلمان د پاره دا مسلمان شاندار چې بل لپاره هم هغه چیز خوخی. او بل یو فرمایل چې د چانه بدلم ماخلا، کتا سره سوک یعنی مطلب تا ته سوک تکلیف را ورسي، مصیبت پریشانی ده را ورسي، لیکن تکلیف مور کوا. دې ته اخلاق عظیم ویل شي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله فرمایي انك لعلى خلق عظیم. الله جل جلاله فرمایي اے پیغمبر ته اخلاق په ډیر اوچته مرتبه وجداوا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بچا کفار وبدو کړ، نبی علیه الصلاۃ والسلام هم معاف کړو، الټه به وسره خکول. نو موږ سره چې یو څوک بدیو کې ګورم بدل باخله، نو د انسان دا شان مسلمان شان دانه بدلا غستل نه دی پکا معافي، بلکې الټه احسان. دا اخلاق دي زموږ. او بلی او فرمایي چې چاته پسپک نظر مګورا، چاته پسپک نظر باندې مګورا، کې دې شي انسان کې سل خوبیان بدی یو خوبي او بکې خي الله بده یو خوبي د وجنه الله جنت ته داخل کی، لیکن انسان ته سپک یو مسلمان یو ټول مسلمان رونه دي، یو مسلمان ته بل مسلمان ته بد موایا، په حقارت نظر مګورا. یو انسان ګیره خري هغه تم ته کې دې شي هغه نیک عمل کوي طاقت ته ګیر خېل یا بل څه ګناه کوي هغه فلان کې دا ګناه ته کوي، یو بل پیغور ورکول، ملامتین ځان ساتل. او بل او فرمایل چې کله ستا حسد چا سره کې مطلب پزړه کې چا سره حسد راشي، حسد دی ته وي الله دله دی نعمت ورکړه دی، الله دنه واخل مال راکې او کنه راکې. دا زموږ تاسو مسلمان شان دانه دی، بل مسلمان د لپاره بدخي سوچ کوي. نو حسد وی چې کله ته د حسد اراده دی پزړه کې راشي نو هغه د لپاره دعاګانې غواړه، هغه لپاره دعاګان مزید الله ولا نور ترقی ورکی، نور ترقی. دا نفس به ته وچقای، نفس به وچقای، نو په خپل به ستا اصلاح به د نفس وشي. او بل او فرمایل چې د انسان لبل پکار دا چې د کفر او د شرک فتنون ځان ساته، چې یو انسان مطلب دا چې انسان څه ګناه نه وشي او ته ورته ډایرک فتوا هغه کافر شوی، هغه ته مشرک شوی، نه دا زمونږ د اسلام شان نه دی. د اعتدال امت الله جل جلاله پیدا کړی. په دې کې به انسان که یو انسان ګناه ته وشي
هغه په جی جان سره د هغې نه منع کول پکار دي زموږ سره قرآن کې الله جل جلاله فرمایي وبالتي هي احسن خپل طریقه تلاش کې چې انسان استانه خوشاله شي ځکه چې انسان زړه وګټه د انسان سر په کولا او تندي میلاو شاول په کولا او تندي میلاو شي دا هم ستاسو لپاره نیکی ده دا زموږ تاسو دا نیکیانی دي چې انسان اعمال کوي زما محترم او انسان مدا اعمال باندې انسان زندگی جوړي خوشگوار زندگی د انسان په اعمال باندې جوړيږي اطمینان د زړه سکون په اعمال باندې راځي نو موږ تاسو لپاره کار چې کوشش کو په اعمال باندې او الله جل جلاله خپل رب راضي کو زمونږ بل څوک اسرا نشته زمونږ رب الله ته موږ ټول محتاج یو خپل رب ته وزو خپل رب ته خالی لاسو هغه عمل به زما تاسو راضي چې ما ته عمل کړي الله ته پیش کو الله مونږ ته نجات راکا الله د دې عمل په وجه مونږ ته نجات راکا نو داسې اول خدای عمل مونږ تاسو کوم دی چې داسې مونږ یو عمل الله ته پیش کو الله دې عمل کو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله مونږ سوې سوار دې پاک من عمل کو توفیق راکړي الله دنیا او آخرت دواړه خوشالۍ نصیب کړي الله ته زموږ ناراضي شي زموږ ګناهونه معاف کړي پریشانیاں ختم چا څومره حاجتونه خپل غیب او خزانونه پوره کړي حسد غیبت الله جل جلاله مو حفاظت نصیب کړي الله جل جلاله زموږ شرمګاه زموږ جبې داغه حفاظت نصیب کړي الله جل جلاله ته زموږ غږونو کې د ایمان نور هغه وګرځي الله جل جلاله زموږ غږونو کې خوشحالي راولي اطمینان راولي کورونو کې دینداري راولي زموږ د کورونو نه فتنې وباسي شرونو نو فتنو نه زموږ امن حفاظت نصیب کړي الله یو بل سره قوت او ورولي قائم او ساتي الله جل جلاله یو بل سره زړونه صفا کړي الله جل جلاله زموږ هغه عملو کې چې ته به راضي کیږي هغه عمل مکه چې ته به خفه کیږي الله ته زموږ ناراضي شي الله ته زموږ ناراضي شي چا په دې مجمع کې چا سره حاجتونه خپل غیب او خزانونه پوره کړي چا کاروبارونه ورکړي چا له قرضو الله قرضونه ورل نجات ورکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک Thank you.